السلام علیکم قدرمنو کتونکو نن موجود یو په ورچوال یونیورسيټي کوم چې زموږ سره چکدرا کیمپس ته تپوس کو زموږ سره چې دینو ډایرکټر صاحب موجود دی انور صاحب هغه نه پوښتنه کو ورچوال یونیورسيټي په کار سکه دا د کم مطلب دا یونیورسيټي چې دا کم ټایپ یونیورسيټي دا او کم سټوډنټس چې دی هغه د دې څنګه استفاده کولی شي انور صاحب څه وایي اول خو موږ سره چې یونیورسيټي متعلق انټروډکشن راکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني احسان صاحب ورچوال یونیورسيټي بیسیکلی یو آنلاین یونیورسيټي دا ګورنمنت اف پاکستان رجسٹرډ یونیورسيټي دا فیډرل چارټرډ یونیورسيټي دا بیسیکلی دې کې زموږ سره ډیفرنٹ پروګرامز شته چې په هغې کې زموږ سره فیکلټي اف آرټس دی فیکلټي اف ایجوکیشن دی فیکلټي اف منیجمنٹ دی فیکلټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوجي او فیکلټي اف کمپیوټر ساینس په دې ډیفرنٹ فیلډز کې ایم ایس او پی ایچ ډي لیول پورې هم په دې کې کورسز کېدی شي درته انور صاحب چې کم طالب علمان غواړي چې هغوی اډمیشن وکړي هغوی طریقې کار څه استعمال کړي هغوی رابطې ستاسو سره څنګه وکړي او د دې معلومات څنګه تاسو نه والي دا خو مونږه فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې آنلاین مونږ د دې بوسټینګ هم کړی دی نو د رابطې دپاره زموږ نمبر یې او داسې د ورچوال ویب سایټ اویلیبل دی د دې ډېر زیات اسانه طریقه ده احسان صاحب لکه ورچوال یونیورسيټي بیسیکلی تھرو په یو کلیک باندې کېږي لکه که څوک اډمیشن کول غواړي نو هغه ویب سایټ ته لاړ شي آنلاین اډمیشن دی تھرو ایزی پیسا یا تھرو بینک چې کوم دی د هغې پیسې جمع کېدی شي بل د ټولو نه ښه خبره چې کوم په ورچوال یونیورسيټي کې د اکنامیکل ده انتهایی اکنامیکل ده ګورنمنټ سیټ اپ دی نو ډېر زیات اکنامیکل ده میکزیمم فی پر سیمسټر چې دی د ښه نه ښه پروګرام 25,000 پر سیمسټر دی نور داسې 16,000 18,000 پر سیمسټر په دې حساب باندې دی نو د دې اډمیشن آنلاین کېږي که چاته په موبایل کې یا په لیپټاپ کې څه مسلې نو هغه دلته کیمپس ته هم راتلی شي موږ د هغوی اډمیشن کولی شو پوره د دې آنلاین سیټ اپ دی ویډیوز اویلیبل دي چې په څه طریقه باندې اډمیشن کې پروسس په هغې طریقه باندې څنګه چې په نورو یونیورسټیو کې د میرټ خیال ساتلی کېږي آیا دلته هم چې دی د سکالرشپ دپاره د میرټ هغه سیسټم دی او که نه دغه لږ کیټګري بدله ده بالکل دلته کې چې کوم قابلان سټوډنټس دي نو د هغوی دپاره 75% سکالرشپ اویلیبل دی دې نه علاوه شهدا سنس دپاره سکالرشپ اویلیبل دی دې نه علاوه چې کوم د ډیزرونګ سټوډنټس دپاره سکالرشپ اویلیبل دی نو سکالرشپ هغه هم آنلاین یو فارم موجود دی چې څوک ډیزرونګ دي څوک شهدا سنس دي یا کم قابلان دي نو هغوی ته به سکالرشپ اویلیبل او دې نه علاوه لکه کم ساینس اینډ ټیکنالوجي چې کوم موږ فیکلټي اف ساینس اینډ ټیکنالوجي ذکر وکړو نو دا میرټ بیسډ دی دې کې به باقاعده میرټ کېږي لکه اوس زموږ اډمیشن سټارټ دي نو 18 تاریخ باندې به د دې میرټ لیست چې دی هغه ډسپلی کېږي د دې میاشتې نو دا میرټ بیس به انشاءالله انور صاحب دا راته مو وایي چې کوم سټوډنټان زیاتره زموږ ملک خو که تاسو ته خیال کړی نو انتهایي غربت دی ډېره زیاته مسلې که هغه غواړي چې هغه ارنینګ هم وکړي لرنینګ هم وکړي نو آیا ورچوال یونیورسيټي دا اپرچونټي ورکوي مونږ چې احسان صاحب د ورچوال یونیورسيټي چکدرې ته د دې د کیمپس ته راوړو دپاره چې موږ ته ګودو کول هغې کې دوه زموږ مین سیزونه یو خو دا وه چې زموږ دلته کې ډېر ملګري داسې چې هغوی جاب شروع کړي خو خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتل غواړي د هغوی دلته کې داسې څه خاص سیټ اپ نشته زموږ یو یونیورسيټي د یونیورسيټي اف ملاکنډ هغې کې اکثر د کلاسز بیا سټوډنټس ته لږ پرابلم وي دویم ریزن چې کوم دی هغه زموږ دا چې زموږ فیمیل سایډ باندې سپیشلی زموږ په دې ایریا باندې چې کوم زموږ بچیانې دي زموږ خویندې دي نو هغوی ایجوکیشن اکثر د ودونو د وجې نه یا د کور نه د تګ راتګ په وجه باندې د هغوی ایجوکیشن چې دی هغه سټاپ شي نو مونږ دې دواړو خبرو ته وکتل او مونږ ورچوال یونیورسيټي چکدرې ته د راوړو دپاره ته ګودو شروع کړو نو هغې کې چې کوم انجاب خلک دی چې کوم جاب کوي نو هغه خلک چې دی نو هغه هم 24 hours هغوی ته ایل ایم ایس کولاوي اینی ټایم چې هغوی ته ټایم میلاویږي خپل لیکچر کتی شي خپل اساینمنټ سبمټ کولی شي خپل کویزز جمع کولی شي او دې نه علاوه چې کوم خویندې دي او زموږ فیمیل سایډ باندې دی نو هغوی ته هم لکه اوس که تګ راتګ مشکل دی نو په خپل کور کې دننه ځکه چې موبایل انټرنیټ هر ځای کې اویلیبل دی موبایل هر چا سره شته نو په خپل کور کې اساینمنټس کویزز لیکچرز هر څیز هغوی کتلی شي او ښه ویلیبل ډګري چې ده نو هغه حاصلولی شي په خپل کور کې دننه ډاکټر صاحب دا راته مو وایي چې کوم طالب علمان فرض که داخله واخلي
هغې ځان ته ټایم ټیبل چې دی نو مطلب څنګه مینیج کولی شي دا ورته چې دی یونیورسټي ورکوي دغه سټوډنټس چې دی په خپله به کوي دا به څنګه کوي کله چې ایډمیشن وشي په ورچوئل یونیورسټۍ کې نو هغوی ته د پوره سیمسټر یو پلینر میلاو شي هغه پلینر کې د هغه کلاس شیډیول د هغه اسایمنټس کویزز چې کوم دي د هغې شیډیول هم اویلیبل د دې نه علاوه د هغه مډ ټرم د هغه فاینل ټرم دا ټول سیټ اپ هغه ته اویلیبل دي دا بیا د هغه په جاب باندې د فار ایگزامپل یو کس بینکر دی او هغه فردر ایجوکیشن کول غواړي نو د هغه ټایم خو ډیفینیټلی داسې چې به د شپې لیټ ټایم خپل کلاسز کوي یو هاوس وایف تا کور کې کارونه کوي او تعلیم جاری ساتل غواړي نو هغه به داسې چې کور کارونه کله ختم کړي نو بیا به موبایل ته یا لیپټاپ ته کینی او خپل ایجوکیشن به جاری وساتي نو دا خو پرسن ټو پرسن ویری کوي چې یو سړی خپل ټایم ټیبل څنګه منیج کولی شي خو د ټول سیمسټر چې کم پلین دی نو هغه به درته ان ټایم اف ایډمیشن میلاویږي چیرې دا ستا ایډمیشن وشو دې ټایم نه به ستا لیکچرز شروع کیږي په دې وخت به ستا مډ ټرم ایګزام وي په دې وخت به ستا فاینل ټرم ایګزام وي نو په دې طریقه باندې به ستا سیسټم چې دی به چلیږي بیا منیجمنټ چې دی د هغه د کس خپل دی چې په کومه طریقه ځان منیج کولی شي دا راته مو ډاکټر صاحب چې د ایگزامینیشن چې کوم موږ یوزلی ګورو د یونیورسټیز د سکول کالجز نو دا هم هغه ټایپ دی او که نه چې کله ایگزامینیشن کیږي نو د هغې لپاره د سټوډنټ څه طریقې کار خپلوي ورچوئل یونیورسټي بیسیکلی فلیکسیبلټي پکې ډېره زیاته ده اوورال لکه زموږ په دې ډسکشن کې تاسو به هم ابزرو کړي چې که د ایډمیشن نه واخلې بیا د سیمسټره پورې بیا سټډي ټایم هر یو سیس کې فلیکسیبلټي ده نو دغه شانتي د دې ایگزامینیشن هم ډېر فلیکسیبل دی لکه هر یو سټوډنټ ته که څه پرابلم وي نو پرابلم په ټایم کې کیمپس ته راتلی شي زموږ سره کانټیکټ کولی شي یا که نیټ ور سره صحیح کار نه کوي نو دلته کې راتلی شي موږ ورته دا یو سیټ اپ جوړ کړی دی په دې سیټ اپ کې خپل کلاسز اخلي د ایگزامینیشن دوه ځله به دی راځي یو مډ ټرم ایگزام ته یو فاینل ټرم ایگزام ته په هغې کې هم فلیکسیبلټي ډېره زیاته ده فلیکسیبلټي داسې ده چې دوی له به یو ټایم سلاټ ورکړی لکه فار ایگزامپل نن 6 اپریل دی نو د 6 اپریل نه د 28 اپریل پورې دا سلاټ پې ورته ورکړی چې په دې کې ستاسو ایگزام دی اوس زه سټوډنټ یم او بینکر یم یا زه سټوډنټ یم لیکچرر یم یا زه سټوډنټ یم او د یو پرایویټ کمپنی کې جاب کوم نو ما ته خپله پته لګي چې زما چوټي په کومه ورځ ده نو زه خپل پیپر په هغې ورځ سیټ کولی شم اوس زه دا هم کولی شم چې زما 2 پیپرې داسې دي چې هغه اسانې دي نو زه په یوه ورځ هم 2 پیپرې سیټ کولی شم نو ډیر فلیکسیبل سیستم دی یا د کور نه چې کمی زنانه راځي که د هغوی نارینه چې دی هغه چېرته جاب کوي نو په سنډې باندې په سیچرډې باندې ایونینګ کې څه ټایم هغوی ته فارغ ټایم میلاویږي نو خپل ټایم او خپل ټایم ټیبل چې دی هغه په خپله باندې ایډجسټ کولی شي کوم طالب علمان چې غواړي چې هغه ورچوئل یونیورسټي چکدره کیمپس نه استفاده وکړي د هغوی په نوم به خپل څه پیغام ورکوي نو زمونږ خو دلته کې د چکدره ته د کیمپس ته راوړو مقصد دا و چې زمونږ چې کم سټوډنټس یا کم خلک دي او هغوی ایجوکیشن حاصلول غواړي او هغوی ته هرډلز دي لکه لایک دا چې ټایم نشي منیج کولی چې فزیکل کلاسز واخلي ټایم نشي منیج کولی چې ایگزامینیشن د خپل شیډیول مطابق جوړ کړي دې کې د ایگزامینیشن زمانه یو خبره بله هیره شوې وه که فار ایگزامپل زموږ سره یو سټوډنټ دی او هغه کراچۍ ته لاړو یا لاهور ته لاړو جاب یې دی پرایویټ کمپنی کې جاب کوي نو هغه ایون خپل ټایم ټیبل هلته هم سیټ کولی شي هلته کې چې کوم نیرسټ کیمپس وي نو په هغې کې هم خپل ایګزام ورکولی شي نو زما چې کوم خلک مونږ ګوري او زما دا پیغام چاته رسي نو ټولو ته زما دا دغه دی چې ایجوکیشن حاصلول چې کوم دی نو د وسه پورې خو څه مشکله وه ځکه چې فزیکلی ځان رسول فزیکلی ځان انګیج کول د هغې څیزونو سره دا ډېره زیاته مشکل یو څه وخت پس چې کله ګیپ راشي جاب په منځ کې راشي بیا وروسته فزیکلی په کلاسز کې کېناستل او کلاسز اټینډ کول دا لږ ډېر زیات مشکل کاري نو د هغې دپاره دا ورچوئل یونیورسټي یو داسې پلیټفارم دی چې تاسو پکې د پی ایچ ډي پورې هم خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتلی شئ نو زما دا پیغام دی چې مونږ چکدرې ته کوم یو د اپرچونټي هم د دې خلکو دپاره راوړی چې د دې نه دا خلک فایده واخلي د علاقې ته خصوصا زنانو ته او هغه خلک چې هغه انجاب دي هغوی ته د دې نه ډېره زیاته فایده ورسي
قدرمنو تاسو د ډایرکټر ورچوال یونیورسيټي انور صاحب خبرې واورېدلې هغه چې دینو د علاقې په شمول چې د ټول ملک نه د ملک بهر چې څونه سټوډنټس دي ټول ته دغه یو اپیل کوي چې دا د ټولو نه بهترینه موقع ده که تاسو غواړئ چې خپل تعلیم جاري وساتئ که تاسو غواړئ چې تاسو هم جاب وکړئ شئ او هم خپل ډیګري چې دی نو هغه مکمل کړئ شئ نو د ورچوال یونیورسيټي نه بل بهترین ځای ډوشته دی نه